څو ورځو نه دا یو خبره ډېره ستاسو مخکې راځي، مونږ ته مخې ته را روانه ده، اورو په دې غوږونو په دې خبرونو کې چې سازشونه د انسان خلاف ډېر شوي. ماشومانو ته سازش جوړ کړي، بوی دي مړی بیا پته ولګي چې چا کړی. لویو ته سازش جوړ کړي، ملګري ورته خپل سازش جوړ کړي، بوی دي او مړی دې خبره به پټه پاتې شي، بیا پته ولګي. اوبه د ورخه تېري، سړی مړ شي، دشمنیم جوړه شي، او د ده دا خیالي چې دا خبره به پټه پاتې شي، څوک به ته خبر نه شي، خلک هم ته خبر شي، حکومت هم خبر شي. دا زمانو ډېر لوی جرم او لویه ګناه ده، او د بنده نه به پټه کې، د حکومت نه به پټه کې، د الله نه نشي پټولی. الله فرمایي ولا یحیق المکر السیء الا باهله. که یو سړی چاته سکیم جوړ کو، سازش یې جوړ کو، دې خو ظاهر کې دا وایي چې دا د چا خلاف مې سکیم سازش جوړ کړه، ته به زه نقصان ورسوم، د ده بچي به خفه کم، د ده پلار به خفه کم، د ده رور به خفه کم، د ده قوم به خفه کم. الله وی دا ځان له کار ګوري، ځان خفه کوي، خپل بچي خفه کوي، خپل رونو خپل خاندان خفه کوي. موږ ظاهر ته ګورو، الله حقیقت ته ګوري، الله هر څه ته ګوري. چا هم چې د مسلمان خلاف سازش جوړ کړی دی، هغه خدای په خپله سازش کې اچولی دی. ور عبدالرحمن بابا سوی وی کوی مکه نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف ابو جهل سازش جوړ کړ. د نبی علیہ السلام خلاف ابو جهل سازش جوړ کړ. څنګه سازش یې جوړ کړ؟ د حضور پاک تا عادت و د خوی مبارک و چې هغه به د هر چا تپوس کو، د دشمن به یې کو چې څوک به هم ناجوړه شو، خبر به شو، ورغې تپوس پې وکړو. د کافر دشمن د یهودي د بچي هم کړی نه. مطلب دا دی چې اخلاق هم ښه دي، د ده زړه کې به لږ مینه پیدا شي، بغض به ختم شي، که خدای ته مسلمان کې. ابو جهل یو سازش جوړ کړ چې دې خود هر چا تپوس ته ځي، راشه ځان به را جوړه کړم، لار کې به یو کیوب کنو، دې به پکې وغورځېږي. نو په یو خاص انداز پکنیک کې یو کوي وکنو چې ویښ کې جوړ کړی و، د پاسه یې تنګ کړی و، او په هغې دا سانګې مانګې او لختې مختې د پاسه اچولې وې، خاورې پې د پاسه اچولې وې. چېره دې کې به دې پرېوځي، نو دې نه خو راوتې شي نه، ځکه چې څوک یې راوباسي خو په غاړه به ودرېږي، رسی به ښکته کړي، غاړه به غورځېږي. تر دې حده پورې که د روښکوسو کوشش کوي نو دی به دومره خاورو کې غیب شي چې د راوتو انتظام به ونه شي. چاته به ورشه نبی علیہ السلام تعالی وایي چې ابو جهل نه جوړه. عمرو ابن هشام رسول الله مبارک دی انسان راغی، سازش ته ګوره. صاحب ابو جهل نه جوړه تپوس نه کوو وکړه، ور روان شو. نه هغه ته پته نه و، سمه لاره د خاوره پرته ده، لاندې سانګې دي او ډکې دي او کوې. خو چې ورنږدې شو، جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته ووی الله رسوله واپس شه، سازش یې درته جوړ کړی، مخکې کوې دی. بس نبی علیه السلام فوراً واپس شو. ابو جهل ته چې هله وی هغه خو لارې نه واپس شو. ناپختانه وي دروغ ګوره عقل نه باید وي، دروغجن عقل تښتېدلی بیا هغه زر را منډه کړې چې ودرېږه ورته اواز کوم چې راځه صاحب ولې واپس شوې. خو چې څنګه یې راغر والا خپل کوي ته خیال نو ټاس پې دی پکې ور پرېوت. اوهو داسې وشو. اوس چې څوک ورځي څانګې لرکوي، خاوره ور پرېوځي، هماغه چل په ده وشو. خو که څوک ورځي چې راوباسو او قدم اخلي غاړه نړېږي، چې څوک ورځي راوباسو دا څانګې دا ډکې لرکو غاړه په ده ور پرېوځي، خدای مو تباه که برباد شه، نیمې پورې خو د خاورو ډک شومه، وجود مې ونښته، شا به څه چل وکړې.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم سونه رحم دل دی اړکې سونه نرمی ده وی زه راوباسم دې د پاسه زه راوباسم پاسانه راوباسم او که زما خبره مني ابو جهل ته چاله وی نبی علیہ السلام خدا سے وی خود څه چې وی منم خو مهرباني دی وکړي ما دې وسوبت بل خدا خو سلاره نشته نبی علیہ السلام مبارک راغی د پیری غاړه سره ودرېده وی کما د الله رسول منی او کلمه شهادت وعده را سره کړي ایمان بالکل دی راوباسم بالکل زده چې زما دا ټول قوم مسلمان دی او مهرباني کوم مرما خو ته خپایګ دې په ما دغه را ګرځيږي معجزه د رسول الله وا لاس ورخته کو د لاس نه کلکونی او چکه ورکاو باري راوست چې باري راوست وې څنګه چل دی یاره وی غټ جادوګر نه بل نشته دی ایتره لوی جادوګر بیا ونه منله دا خدای له بیلاره په پلار نه که هزار نصیحتونه وته وکي خدای بیلاره په پلار نشي رحمانه هغه بس خدای بیلاره کړو پزړې غټ زنګ پروتو د کفر نو ګوره چې کم سازش د رسول الله مبارک خلاف او چلو الله کې خپل لګي د حضرت موسی علیہ السلام په زمانہ کې دا یو لوی دشمن او منافق قارون نومو قارون لکه بعض علماء دام لیکلي چې دا د موسی علیہ السلام د ترز دی خیر دونه محقق او مضبوطه خبره نه ده خو د موسی علیہ السلام رشتہ داري کې دی لوی مال ولا خدای ورکړي لوی دولت دومره دولت او مال الله ورکړي چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانه دومره ډېرې وي الماره خزانه چې داغي کنجانې به یو لوی ډلې ګرځولې تخپل سوچ کو چې دون ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن تدو په هغې باندې به درنې وې لتنوکو هغې به وړې نه شوې چې کنجانې دونه ډېرې جرندې سول او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به سونه او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې سونه دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي او بعضې مورخینو چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی کودۍ یې ورپسې کړې د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي او چې دې څونه کودۍ کې نو لاندې پکې نورې کمرې شته د څلېرویشتو او یو مورخ وایي څلوېښتو کمرو محل او څنګه محل داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه په چتونو کې قنادیل دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیدونه چې خلک وېځندئ هغه غونچک داسې ده او لیمپونه هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل نو قنادیل به پکې وېځاندو دا به د بادشاه په محل کې او مریانې څو نه په زرګاو په سوګونو نه وینځې په زرګاو وینځې او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی سودخورو یو به سود کاو دویم به یې څه کول دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل زمیندار غریبانان خو محتاج د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو نو په ګرانو پیسو به یې خرڅو او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې او مثلا دا 1 لک روپۍ واله میاشت پس په ماله 100 زره د پاسه راکړې چې میاشت پس بس راله 100 زره د پاسه پیسې بیا نشته بله میاشت 1.5 لک شوې بله میاشت که دې را نه کړې 2 لکه شوې بله کې 3 لکه شوې بله کې 4 لکه شوې دا به پې خطې دا پیسې به پې زیاتېدې او په ناب تول کې به هم ډېر کمې کوو دې سره ډېر زیات مالدار شو دولتمند شو حضرت موسی علیه او منځ به کاو منافقو دړنه موسی علیه السلام نو منلې ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منظم کو ظاهر کې به روجیم نه ولې ظاهر کې به 200 روپے صدقې ورکولې ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې کېناسته ده حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات چې د خدای په مال کې زکات ورکړي
دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړ وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر ایمان هم راوړی بس مسلمانان دا ډېره ده که نه ورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمانه دي مسلمان شوم نو ټیکس رانه وسلي مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وډې وایي په ډېره نرمۍ حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و سخت طبیعت ورغې ورته کېناسته په ډېره نرمۍ باندې پوه کړه ښارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړي ډېر زیات مالدار هر څه سره شته او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی زما خپله خبره نه ده د خدای په مال کې زکات ورکړه او زه ځان لږ ورې نه غواړم ښارونه که ته وایې چې دا ځان له غواړي ځان له نه غواړم زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم زه د خدای د مخلوق له غواړم مه کوه دا مال دنه پاتې دی یک تنها الله ته روان نه به د ځان سره پیسه یوسې نه به یو غلام یوسې نه به یو مرایي یوسې نه به یو وینځه بوځې نه به دولت یوسې یک تنها به رب العالمین له روانې بیا به دنه رب العالمین تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکړو د په دې مال کې د خدای حق ورنه کړ د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي یو لوی اجدها شجاع هغه به د ده په دې غاړه کې ور واچوي او دا شونډې به وله خوري دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک زما رنې به زه ستا هغه مال یم مال زه ستا هغه خزانه یم دا چکونه به لګوي غاړه کې به پروت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اغا خلق چې سره او سپین جمع کوي د الله لار کې نه ورکوي د دردناک عذاب زیری ولا ورکوي خبر یې که چې خطرناک او دردناک عذاب دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون دا مال به د دوزخ په اور ولا تختې کې تختې او ګرمې تختې به رالي په شا به داغ ورکوي په مخه به داغ ورکوي په تندي به داغ ورکوي اوسکه دا ستا هغه مالو چې دنیا کې دې زه پرېښی یم او دا مال دې غشتی دنیا کې دی خیرت ته دې نه کتل او دنیا ته دې کتل اوسکه دا عذاب مونږ خو دې مال ته ډېر خوشحالېږو مونږ خو مالي مالي زما مال زما مال زما مال رسول الله مبارک یو ځل او فرمایل وی څوک به هغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډېر خوښي دا به څوک وي صحابه د الله رسوله داسې څوک هم نشته د هر چا خپل خوښ دی د وارث یې نه دی خوښ د وارث مال ته څه کوم زما د تره د زوی مال دی زما وارث دی زما رور دی زما وارث دی زما خپل مال زما خوښ دی د هغه په نسبت چې په سړي راشي به خپل خوښي وی داسې هېڅوک نشته د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی وی ښه خپل هم خوښ دی وی خپل دی هغه دی ما قدم ته چې خیرت لرې ولېږه او چې کم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی دا د وارث مال دی اوس دې کم خوښ دی وایه مونږ خپل نه دی خوښ زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه خیرت ته لاړ ازما دی اماله قبر کې پکارېږي ازما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر لرسي ازما دی اما جنت ته رسي او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زما نه دا زما وارث دی نو ما خو خپل خوښ نه که ما خو د وارث مال خوښ کړ او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ویتبع المیت ثلاثه دو څیزونه مړي پسې مقبرې ته روان دي ماله یو رده مال دی مال ورپسې روان دی مال څه شی دی مال کټ دی مال پوزکې دی هغه زمانه کې غلام دی وینځه ده دا ورسره دی یو مال ورپسې روان دی دویم ورسره څه دي مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دي چې کومه د رشته دار تره دی بچی دی دا ورسره دي او دریم څه شی دی عمله عمل ورسره دي دا درې څیزونه ورسره روان دي مال روان دی رشته دار دوستان
دا روان دي عمل روان دی دوه ته واپس راشي یو سره پاتې شي مال هم ته واپس راغی غلام هم رحیم ته راغی چې کوم کټ پوزي کې د شپېته کاله وخت تېر کړی دی هغه هم ته واپس راغی اپوزکې هم ته واپس راغی هغه تولۍ بالغ کې ورسره ایښودی هغه هم ته واپس راغی هغه رشته دار او بچي هم ته واپس راغلل کم شی ورسره پاتې شو مال موږ هغې ته نه ګورو موږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال دا مال هغه دی چې تا آخرت ته ولېږه مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګو مال هغه دی چې تا زکات ورکه زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات دې ورکړه چې دا باقي در سره کومه خزانه پاتې شو دا پاکه شوه دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وینه چې تو بس کې او چې زکات دې نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه پکوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې دا مال دې پاک نه دا نجس دې پلیت دی تا ته پلیتی نه ښکاري فرشتو ته ښکاري تی په بین نه پوهېږې فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی او دغه بدبویه مال چې ته خورې زکات نه ورکې مال نجس دی بدبویه دی دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوي کې پروت دی اقه شی دی نو تا ته خو به بوی پته نه لګي چې ته خورې فرشتو له تې کرکه ورځي ای نیکبخته څه ګند خورې الله وی دا ته څه ګندونه خورې دې وجې نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو دې مال زمونږ دننه وجود برباد کړی زمونږ روح یې برباد کړی دی نه مو مونځ ته شوق کېږي نه مو تلاوت ته شوق کېږي نه مو نیکۍ ته شوق کېږي ولې ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مونږ خورو مال نه چې زکات ته ورکو لکه چې مرداره یې د کوی نه وویستو کوی دې وځنځو او کوی صفا او پاک شو خوره دغه پاک مال اوسه دا بستا وجود له فایده ورکوي مونځ ته به دې شوقي تلاوت ته به دې شوقي دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکم ای قارونه ځان له نه غواړم مه کوه ګورې مه کوه خدای ډېر لوی مال در کړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکه بس قارون پوه شو چې دا اوس په جنجال وړېدم دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي او چې کله بار به راووت او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل نو خلکو به مسویلي کول دومره مال دومره مال لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون اوهو قارون ته چې کوم مال ملو دی که داسې زما وې خلقو به تمنا کولا دې وجه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا وی که د چا بنگله دی ولیده مه ګوره ورته که د چا لوی مکان دی ولیده مه ګوره که د چا باغونه دولتونه کارخانې دی وکتل مخ دې واړوه د دنیا ډول دی خدای ته ودرېږه چې الله سره کم شی دی هغه د دې نه دله بهتر دی مونږ خدای غرق کړو بیا سازش ورته جوړ کو بیا سکیم ورته جوړ کو دا بنگلې ولې ده دا موټرې ولې ده دا کارخانه ولې ده دا ځمکې ولې ده دا قوم ولې ده دا رورې ولې ده دا خلک عزت ولې کوي دا ښکلې ولې ده دا بچي ولې دي دا سازش بیا جوړوم زه ورته دوستا څه چل پکار دی چې دې ذلیله کم ها او خدای به خبر نشي کنه فرشتې به خبر نشي کنه ولې قیامت خو منې نه قبر خو منې نه آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده نو قارون وی چې د دې موسی نه دا خو جنجال جوړ دی راته بس ته کنه ایمان اسلام وروړي دي کنه ټیکسونه ولې لګي اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ څنګه سازش جوړ کو پیسې خوري د یو جنې و په بنی اسرائیلو کې خشته وخت کولې و هغه راوسته وی دا کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات پیسې چې څومره غواړي زه در کوم نو په پیسو خلک کر سکے دولت لپاره او پیسو لپاره جنې پوه کړه او پیسې دولت یې ورکو او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پوټې ګډوډ شوي دي زه یو خشته مجلس جوړوم خو د خپل محل کې جوړو اعلی مجلس ډوډۍ کوم او دا ټول بني اسرائیل را غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه مونځ نه کوي خلک دینداري نه کوي خلک باغیان دي موسی علیه السلام خوشحاله شو
چې که خیر په سړي باندې اثر شو دا خو ډېره ښه خبره ده جوړ که مجلس د محل په یو لوی ګراونډ کې یو لوی مجلس جوړ کو بني اسرائیل ټول راغوښتل موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم ښځې رالل ماشومان سړي رالل لوی اجتماع او جلسه جوړه ده موسی علیه السلام ته کرسی منبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي موسی علیه السلام لګیا دی خوشحاله دی قارون تړنه دعاګانې خیږي ښه کار وکړه مونځ کوی روجې نیسئ نیکی کوي زکاتونه ورکوي دا ګناه به نه کوي دا به نه کوي ورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لوی سزا ورکوي یو سړی لمسولې وپاڅېده وی د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو بالفرض انسان دی تا له څه سزا وي که ما نه صادر شو زما هم دقه سزا ده په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته زما هم دغه سزا ده خو چې دی ووایي جنۍ ته اشاره وکړه هغه پاڅېده بری مجلس میں لوی ډک مجلس کې جنۍ پاڅېده او موسی خلکو ته یو څه وی کې بل څه ته د خدای پیغمبر یې ته خو خلکو ته وی ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابع او بیت نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاک چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي پښو نه مې ځمکه وتښتېده بیا په پیغمبر چې الزام ولګي دا خو طبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې زه تاسو له د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه د ما دا خبره پته لګي بیا چرې نه لګي استاد ته یو څه وکړې بل څه دا خو ته هسې مونږ ته خفګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته پخپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جنې وکړله او بس خلکو هم ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه وشو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جنۍ سره روابط او ناجیز تعلقات ته شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جنۍ ته وایي ای جنۍ ودرېږه 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 تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جنۍ ته آواز وکړو وی ستا د په هغه ذات قسمې چې کوم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل درکړی دی او کوم ذات تاله دا ښایسته ښکلی وجود درکړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي موجني به دی او آخرت ته بدلېږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کیم وایه ګډې وډې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جنۍ واورېد په رپېدو شو لاسونه په رپېدو شو رنګ یې زیړ شو رپ رپې پې ولګېد وی نه د خدای نوم مې راته واغېست دا رب به درنه تپوس کې رښتیا خبرې کوه وی رښتیا ووایم وی قارون پیسې راکړي دي وعده یې کړی دونه پیسې به دله درکړو هغه لمسولې ای بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې راکړي دي ما ته وی په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامه و دې به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر یې پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ یم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانو ډمې مې وایي وی ما سره ملګري وه هغې وې واده له نه د شپې زم کشر و مړه مې وتو شو راکوټې ومه لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی مونږ هم په دیاره کې په ځمکه کېناستو وی اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جوار څه چې دی ګډېږي به وی کېناستو وی چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وی دې کې ماله خدای خوب راوسته وده شومه اډمه دا وارڅه چې دی او ډول او سونه حالانکې هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا د اډمې هر څه وکړل شپه تېره شوه زه دیمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري زوړ کړم هلکه پاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم نه چې شی به کله شروع کېږي وایي چې ختم هم شو
وی زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله و یطیع الله و اطیع الرسول دا د تابعداري وکړي نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا ځای کوي دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم د هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جنې پاسېده وایي دا ټول قارون مال همسولم پیسې را کړې دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دی نه مخکې چې تا تنې لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت که مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته زموږ سره موږ څه دي نور موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته نه ساتلی شو موږ به بیا چاته ته غریب یې ته مسکین او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد به کوې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ایمان میں بیا دا دی چې تکلیف د تو رسیږي دا تکلیف ختمونکی الله دی څوک الله دی بل څوک نه دی ويردك بخير فلا راد لفضله او کدا الله تعالی خیر رسول غواړي قسم په خدای کمیان کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کړي ایمان دقه ساته یقین دقه ساته د الله په ذات ساته بروسه د الله په ذات کوا الله به مدد کوي تکالیف په یې هغه اردو والا وی د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے دیر ہے لږ به رستو شي خیر د ګناه به دې ورجېږي لږ به یو پوټی دې وکړی لږ به دې پریشانه کی ګناه به دې ورجی یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی ده رب نبی علیه السلام فرمایي یو سړي له مې جنت کې لویه مرتبه نیولې ده لوی بلډینګ مې جوړ کړی دی لوی محل مې ورته ساتلی دی د ده دون عمل نشته چې په عمل ورورسي د دون عمل نشته چې په هغه عمل ورته ورورسي نو داسې تکلیف ټک ټوک پې راولمه نو په هغې وله مرتبه اوچته کم نو ور ورسوم نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي مشکلات به راځي او انشاءالله ګټه به د مظلوم د ظالم بني بیا بیا به د الله مدد اوهو چې پیغمبر مبارک فرمای صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین څه موده پس به دی خو مدد به دې کوم مایوسه کېږه خیر دی دې تکلیفاتو سره د ګناه لرګلر کوم دې سره مرتبه دې بلندوم مدد به دې کوم زما رونو بس موسی علیه السلام جوش کې راغی او یا الله څه شو ما سره الله ستا پیغمبر سره څه شو په دا مجلس کې الله مال دولت ته قارون له ورکړه ربه دا فایدې تیلی الله زه خو یې رسوا کړم زه خو یې بدنام کړم وی وایه موسی چې څه دی خوښه اختیار مې درکړه وی ښه وی ځمکې راکاږه ځمکې بس قارون ته ځمکه وشلې د محل هم لاندې لاړ او قارون هم روان شو چې د کونډو پورې لاړ اے موسی معاف مې کا وی نوره راکاږه چغې وی موسی معافي غواړم وی راکاږه ځمکې چغې والې الله اے موسی معاف مې کا غلطي مې کړې ده په ټول مجلس کې چغې وام ما کړې دي غلطي کړې ده معاف مې کا وی راکاږه نوره ځان ته غیب شو په ځمکه خدای وردن نه که او رسول الله مبارک فرمایي په د خپه تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی محل هم لاړ دولت هم لاړ سره هم لاړ سپین هم لاړ او موسی علیه السلام آواز وکړه د څوک ملګري یې چې څوک یې ورسره ودرېږي ګنې باقي ته یې خوا شوی صرف دوه ظالمان ورسره پاتې شو باقي ټول توبهګار شو دوه هم ورسره لاړل هم ځمکې راښکل قارون لاړ ختم اچھا چا به لاسونه مګل اوهو موږ هم قارون غوندې دولت پکار دی اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه اوهو داسې غلامان نوکران زموږ یې ښه به وه هغې بیا وي افسوس چې داسې نو شکر دی چې داسې نو شکر دی چې نو محل لاړ مال سره سپین ارس په ځمکه لاړل الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي
د پیغمبر محبوب دی رب العالمین ډایرکټ نسبت دی موسی له د یخ شو الله بالکل یخ شو ډېرې چغې درته وویلې معاف دې نه که الله څنګه معاف کړی وې که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې خو زما یو ټکي چا نه منه خلکو به وي ته کیسه او دا څه دي او دا چینه ودې ویروله نو ځکه منکره شوه بیا به خلکو دا بدنامي به کوله نو وایي ښه ګوره مه کوه ډېر ارو رحم دې رانغې نه 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 الله په داسې ظالم رحم نه دی په کار وی ډېر سپیرو قارون که نه الله وایي موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو تا ته چغې والې نو که یو چغې ما ته والې وې ما بخښه یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله نو ما به بخښلې خو سپیره ما ته چغه ونه واله تا ته چغې والې تا ته چغې والې سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف پکې ګیر شو که نه شو او داسې ګیر نه شو تر قیامته پورې ګیر دی نن سبا د سړي د مرګ خلاف سازش جوړ کړه سړی دې مړ کړه رسول الله مبارک فرمایي اے مسلمانانو واورئ اے مسلمانانو چې کوم ځای اواز دي واورئ سوچ سره واورئ سوچ سره رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو په دوو ټکو د قیامت پر ورځ به په دا تندي لیکلي آیس من رحمت الله چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوس دی تندي باندې به دا مهر لګېدلی مهر قیامت پر ورځ دوو ټکو باندې تا سازش جوړ کړه مسلمان دی مړ کړه زه به بچ شم زه به بچ شم دنیا کې به بچ قبر کې به څه کې زه به بچ شم اخرت کې به څه کې او بچ کېدل نشته خبرې ښکاره کېږي پښتانه وي دیوالونه ملونه وي یا به تم لاس مروړ وی اوهو هغه لاړ غریب اخواسې مړ شو غریب خو لاړ اسې مړ شو هغه سره خو که تا ظلم کړي شهید دی که خو جنت ته په لنډه ور ورسېده لیکن تا ظالمه سونه او درد او مور دی ولا سونه او درد ولا دې ماشوم چې دا مور لوی کړی دی په اسانه لویږي پلار دی ولا سونه او درد قوم دی ولا سونه او درد وای ظالمه د شلو 250,000 روپو دپاره یو 100,000 روپو دپاره دا تاسو وګورئ نن دا کشر کول ټول په دې غم اخته دی دا څو مړي شو په دې څو ورځې کې پیسو دپاره بل څه دپاره مړ کي بوځي او مړی کي او د هغې د پاسه بیا وروسته پولیس یې ونیسي دا پته ولګي دې وایي دا خبره پټه پاتې شي پټه خو پاتې نه شوه سازش خطرناک شی دی سازش به نه کوې او که دې وکړه دنیا کې هم نشي پټېدی واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو ګناه دې داسې وکړه چې د هغې ضرر دې بل مسلمان ته ورسو او تا د کیجاوې دننه په څاروي باندې کیجاوه پرته ده ډولی پرته ده ډولی او په ډولی کې دننه دې دا ګناه وکړه که د چوړي ډولی کې ته دونه دغه دې تو کي دومره څادرونه ته تو کي دومره چې د دې ښځې هغه جامه هم د ناوې څوک ونه ویني داسې ډولی کې ناست دی لکه د ناوې په شان په ډولی کې هېڅوک در سره نشته او داسې غلطي دې دقه هلته وکړه داسې غلطي دې وکړه چې هېڅوک در نه خبر نه دي خو د مسلمان د تکلیف غلطي ده وی دغه ډولی کې دننه دا ګناه به دې داسې راوباسم چې په مخلوق کې به دې وشر پټېدی نه شي خدای دپاره د خدای په خبره یقین وساتئ د رسول الله مبارک په خبره یقین وساتئ نه رسول الله دروغ وایي نه خدای دروغ وایي رښتونې خبرې دي د ابولهب ښځې به څه کول هغې سپېرې چې بل څه نه موندل نو څنګل ته به لاړه نو غنې به یې راغونډې کړې نو مالداره مو وي دا خپله کومه وایي نو غنې به یې را په شا کړلې پړې به یې وتړه تاسو خیال ونو پخوا به زموږ په دې وطن کې د خلکو چې دا ګیډي راوړل که نه دا د بره وطن نه به خصوصا خلک رالل نو هغه به یې داسې چل کو چې هغه په شا به یې رابار کول زمون خلکو په سر باندې شی وړي په اوږه وړي او بعضې وطنونو کې دا رواجي چې د لرګو نه ښه مضبوط یو دغه ګېډې وتړي هغه ګېډې اوچت کړي ځان ته په یو لوړ ځای کېږدي او په شی راواړئ او بیا ما ته پته ده هغې هغه یو پړې غوندې وي هغه دې سینې ته واړئ او د لاسونو سره هغه پړې کلک نیولي پړې تړلې وي هغې سینې ته کلک نیولي او شاته یې ښکته کړي هغه په اسانه باندې پنډ وړي دا چا خپل رواج دی نو دا رواج و هلته کې هغه غنې به یې راجمع کړې او بیا به یو غټه تیږه وه هغه تیږه د پاسه به یې پنډو تړه نو تیږې سره به ودرېده او هغه غنې به یې په شا راواړولې پړې به یې د سینې سره نیولې
د رسول الله مبارک ته تکلیف ورکو چې په لار راځي چې خپو کې غني لاړې شي خپې مبارکې خوږ شي جامې وشلېږي څوک ورکه راځي چې هغه هم تکلیف میلاو شي الله وایي مه کوه سازش نه صبرېږي د سازش نه دقسې د غنو لوی پنډې اوچت کو او په یو تیږه د پاسه کېښودې او پړې پته وتړه او دې غاړه ودرېده چې دا پړې دا ګېډې په شا راړو او پړې د سینې ته که خو چې ګېډې یې سینګ داسې په شا راړو جبریل علیه السلام ګېډې له بل طرف ته دیکا ورکړه دا د هغه تیږې نه یو خوا ده ګېډې بل خوا دی هغه پړې دې مری ته پرېوته وامرأته حمالة الحطب یو معنی دا ده یو معنی بله ده چې دا د پیغمبر غیبت کوي کنزل کوي سپکې وي یو معنی دا ده عقل ته پالسي شوه غنې راونه رسېدې لیکن غنو خپله د خدای قهر ته ورسوله عذاب ته ورسوله نو عبدالرحمن بابا خو زه کوي کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي سازش خطرناک شي مسلمان سره مدد وکړه نبی علیہ السلام فرمایي وی ظالم سره مدد وکړه مظلوم سره مدد وکړه صحابه دې تپوس کی الله رسوله د ظالم دا مدد خو مونږ پیژنو دا مظلوم دا مدد خو پیژنو ظالم سره څنګه مدد وکړم وی ظلم نه منې کا هغه ظلم کوي منې کا دا د ظالم سره مدد دی ګناه نه دی بچ کا ظلم نه دی بچ کا هغې نه منې کا نه 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 مونږ چې ظالم لږ ظلم کوي زه دې ملګری یم ته کش راونیس هېڅ پته یې نه لګي مړه غیبې کا پته به یې مونه لګي مړه لرې که ورکې که مخې نه یې خوا کا پته به یې ونه لګي اها پته به ونه لګي ستا به پته ولګي الله فرمایي ولا یحیق المکر السیئ الا باهله چاله چې خطرناک سکیم او سازش جوړی پوه شه چې دا پیکاله ځان تا چو هغه وخت سره سوچ وکړه چې دا پیکاله زه بل ته نه اچومه دا پیکاله جوړوم بل له خو دا به زما مری کې پرېږدي دا به زما د زوی مری کې پرېږدي دا به زما د پلار مری کې پرېږدي په دنیا کې به پرېږدي او په آخرت کې به پرېږدي دا خو موږ په سترګو ولیدل که صابري څوک سامري د موسی علیه السلام زمانه کې زرګري به یې کول یو ښه عمل دی خلک کوي هر قسم عملونه کوي زرګري به یې کول موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیلو نه ځان سره واغېښتلو ته نو دوی یې کالي د دې فرعون د قوم نه راغونډ کړله هغه واقع اوږده ده خو مختصر مونږ واده لرو مونږ کې خادي ده دوی خو نوکرانو ده فرعون د قوم ښځو وړو بېټو یې نوکرۍ کولې ماله کالي راکړه زمونږ نه یې راغونډ کړل چې کله دوی لاړل د فرعون قوم خدای هلاک کړ موسی علیه السلام او قوم یې بچ شو او موسی علیه السلام تور ته لاړ غر ته لاړ الله پاک سره ملاقات ته لاړ او الله وغوښته چې راشه زه یو قانون دله درکوم چې دا بن اسرائیل ژوند تېری کې د هغه قانون مطابق ژوند تېر کړي یو کتاب دله درکوم نو موسی علیه السلام هلته لاړو دېرش ورځې یې هلته یو چله وویستله موږ ورته چله وایو دا فارسي له 50 څلوېښتو ته وایي دا خو دېرش وې اخره کې څلوېښت شوي دي دېرش ورځې الله ته عبادت وکړو دېرش ورځې پسې الله سره ملاقات او مسواک یې ومږه الله په هغې یو کوټې غوندې دغه شو چې تا مسواک ولې ومږه نو دا روجهدار د بوی د خولې نه چې وځي هغه په ما د مشکو نه خشته لګي یو لس ورځې نورې روجې ونیسه نور عبادت وکړه نو موسی علیه السلام لس پې نورې ونیوې څلوېښت یې پوره کړې فتم میقات ربه 40 یوما څلوېښت ورځې پوره کړې دلته سامري دا منافق و قارون منافق و دا سامري منافق و منافقین خو شته که د رسول الله مبارک زمانه کې نو منافقین عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري د دنیا منافقینو مونځ به هم کو رسول الله مبارک سره ظاهر کې به روجې هم نیولې خیراتونه به هم کول جهاد لمام تلله جهاد د عبدالله ابن ابی په جهادونو کې هم د رسول الله مبارک سره ملګري پاتې شوي خو د لړې پیغمبر نه دی منلی په رسول الله مبارک کې هغه الزامونه لګولي دي هغه الزامونه چې پیغمبر یې اړه درلودلی دی لیکن رسول الله مبارک له عجیبه خودي خدای ورکړی دا عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ شو زه سوچه مسلمانو راغی رسول الله مبارک ته وی زما پلار مړ دی وصیت یې کړی دی
چې ماله به خپل کمیس راکوي، ما به د پیغمبر په کمیس کې فخوي او جنازه به هم راباندې کوي. نبی علیه السلام وی ډېره ښه ده. ګوره منافق دی، ظالم بچي څومره سپیره دی، دومره خو معنی چې راده کمیس به ماله فایده راکړي، جنازه به ماله فایده راکړي. او زوی سوچه مسلمانو کله کله د پلار د رسول الله مبارک په سر به پلار سره په جګړه مو راغی نبی علیه السلام لا وی د الله رسوله پلار مې مړ شو کمیس وله راکړه. حضور پاک به بلکل در کوم. ولې که کمیس ولې ورکړه؟ ځکه یو وخت چې عباس د نبی علیه السلام تره د بدر په قیدیانو کې گرفتار شو، نو کمیس یې نو دې عبدالله ابن ابی د پیغمبر علیه السلام تره عباس د کمیس ورکړی و، بدل ولا خلاصو، کمیس یې ورکړه. وایي چې جنازه تیاره شي ما ته ووایه. جنازه تیاره شو، رسول الله مبارک سره صحابه الله وایي جنازې ته ور مخکې شو، حضرت عمر راغی. قسم دی عمر هم ډېر لوی بهادر انسان و. که د چا پلار مړ شي او د زمانې کافره وي، خو د بچو خو پیړه خوږېږي که نه، د بچو زړه خو بې دردېږي که نه. خو د چا پلار مړ دی او ته ورځې او هغه زوی ته د هغه پلار بد وی ویلی شي، هسې که بد وی بیله ده، خو چې پلار مړ پروت دی او ته دې زوی ته وی مړه ستا پلار خو ډېر خراب سړی و دو دو والله که ته روغ روځې زما دې زما اړه درد دی زما پلار پسې خبرې کې. خو چې څنګه جنازې ته ور مخکې شو، حضرت عمر نیغ راغی سینې سره ورته ودرېده. الله رسول په چا جنازه کې؟ د خدای په دشمن، د خدای دشمن دی، یعنی ټول قوم یې ولاړ دی. د خزرج قبیلې و، لوی قوم یې ولاړ دی، بچي ولاړ دي، نوسي ولاړ دي، ورېرونه یې ولاړ دي، رشته داران یې ولاړ دي، لیکن عمر کې ایمان. په چا جنازه؟ د خدای په دشمن، علی عدو الله، د خدای په دشمن جنازه کې. القائل یوم کذا وکذا کذا وکذا، ځان کې روزي نو ولي چې دا تا پسې نه کېږي، دا به لګولي، تا پسې نه دي لګولي. رسول الله مبارک مسکی 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 اخواشه خلی عني یا عمر اخواشه، نه نرمه کوه جنازه په دې ظالم، هغه پلانکې ورځ پلانکې ورځ دا خبرې نه دي کړې، کمیس وله ورکې او جنازه پې کې. نبی علیہ السلام اخواشه خلی عني، اخواشه معنی عمر اخواشه اخواشه وی نه بکې جنازه، دا دشمن دی د خدا، مه کوه په جنازه. اخره کې ورته وی خدای درته نه دی ویلی؟ الله قرآن شریف کې اعلان کړو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. که ته ولا بخنه غواړې که نه غواړې نه یې بخو الله، که اویا کرته ولا بخنه غواړې بیا هم نه بخو. نو عمر فورا د آیت ورته وی ته خدای نه منې کړې؟ وی نه نه منې کړې. وی تا ته نه دی ویلي چې اویا کرته هم بخنه غواړې نه یې بخم؟ وی عمره که ما ته پته ولګېږي چې د اویو کرتو نه په زیاته بخي زیات ولوی. دا خوښه عمره غوږ کې ورته پټ بیا وایي وی عمره زما په جنازه دې نه بخلي کېږي، منافق مړ دی، زما کمیس دله هېڅ فایده نه ورکوي، ولکني اريد ان يسلم 1000 من قومه. که خدای د دا قوم مسلمانان وایي به چې زمونږ په مشر جنازه وکړه نو دا قوم به لږ که په لږ کې لږه رغبت اسلام ته پیدا شي. د هغوی د زړه لپاره کومه د دې قوم که خدای پاک دا قوم چې ترا بیدار کي او دا قوم یې خدای پاک مسلمانان کي، دې د خاطر یې کوم. واقع همغسې وشوه، رسول الله مبارک په جنازه وکړه او د پیغمبر د جنازې مبارک د جنازې د برکت نه د عبدالله ابن ابی په زرګونه قوم خدای مسلمان کړ، نفاق ختم شو. چې الله ته دا مقصد واغېسته فورا آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. دې نه پس به د منافق او د کافر په قبر نه ودرېږي او جنازه به نه کړي. بس عمر خبره ټیک وه، خو حکمتاً مونږ وی پرېږده خیر دی. څومره ساده شي، څومره خدای وشرماوه عبدالله ابن ابی، پټ پاتې نه شو. چې کوم سازش یې د رسول الله مبارک خلاف کړی دی، یو جهادي سفر کې د پیغمبر علیه السلام خلاف سازش وکړو. یو مهاجر او د یو انصاري جګړه په اوبو راغله، مهاجر انصاري له سپېړه ورکړه او بیا جګړه جوړه شوه، انصار او مهاجر یو بل سره مقابله کې شو. نو عبدالله ابن ابی ته خو موقع میلاو شوه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، که مدینې ته لاړو دا ذلیلان به وباسو عیاذا بالله.
صحابو ته نسبت وکړه رسول الله مبارک ته نسبت وکړه زید ابن ارقم چې دا خبره مې واورېده تر ته مې ووي چې دا د خدای وي تر مې لاړ رسول الله مبارک ته الوي رسول الله مبارک عبدالله معامله خو دفع شوه بیا عبدالله ابن ابی راغوښته وي تا دا ویلي دي قسم وخور ما نه دي تره مې راغی زید ابن ارقم په خلکو د الزام لګې ورشه هغه قسم وخوړه اوس پیغمبر تا نه خفه دی چې په خلکو الزامونه لګوي فورا الله قرآن شریف آیت نازل زید ابن ارقم رسول الله مبارک راغوښتم وی راته وایي چې بچې ستا خدای تصدیق وکړه تا ټیک ویلي دی هغه په دروغه قسم وخوړلی سازش بې نقاب نشو قرآن سازش بے نقاب کا قرآن تر ننه پوری مونږ ته ښکاره کړه چې عبدالله ابن ابی منافق مړ دی عبدالله ابن ابی کافر مړ دی عبدالله ابن ابی د منافقینو سردار دوزخ له تللی نو سازشونه دا ډېر خطرناک شي د بل په مرګ کې د مسلمان په بېعزتۍ کې د مسلمان په عزت اخیستو کې او د مسلمان په مرګ کې د مسلمان دولت ته سترګې خړولو کې پام کوي مسلمانانو توبه وباسئ چې سازش کې شریک نشئ پام کوه که درته پته وي چې د پلانکي خلاف یو سازش جوړ دی په څه طریقه خبر کا امن کا ظالم منې کوي نه ګناه مه ګټه د خدای نه ویرېږه دنیا کې هم روزي او که دنیا کې رو نه دي نو آخرت واړو چېرته تللی خطرناک جرم الله پاک دې موږ د سازشونو نه وساتي الله یې د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي الله یې د ټولو مسلمانانو وحدت نصیب کړي ټول مسلمان د خدای یو کړي او یو دعا وکړي په دې کشمیر کې د هندوان د کشمیریانو سره ډېر زیات ظلمونه کوي انتهایي ظلمونه کوي نو چې یو سړی په چا ظلم کوي نو هغه به د هغه خلاف کار نه کوي نو دې ظلم کوي په ښځو کوي په بچو یې کوي په دې کشمیر کې په کورونو یې کوي هغوی به دماکه ورته کړي چې تا هندوان به پکې مردار شوي هغه هندوانو سی به لګیا دي په کشمیر کې د مسلمانانو په کورونو ورونه بل کړي او پاکستان لم دمکي ورکوي حمله در باندې کو او دا چل دی او دا تا کړي دي حمله در باندې کومه هندو دومره شی نه دی چې هغه په مسلمان حمله وکړي هندو ناسونته قوم کم قوم چې د غواګانو متیاز اسکي کم قوم چې د غواګانو متیاز اسکي هغه د مسلمان خلاف نه سازش کولی شي نه انشاءالله کامیابېدی شي نو ډېر انتهایي ظلمونه د پاکستان قوم ملت که متفق او متحد وي نو یو سازش د ملک خلاف هم نشي کامیابېدی خو که چرته مونږ کې اختلاف راغی مونږ کې ډلهبازۍ شروع شوې نو بیا دشمن غلطه پیدا اخیستی شي دعا وکړئ چې خدای پاکه چې څوک دغه هندوان دا ظالمان په کشمیر کې ظلمونه کوي او زمونږ د ملک خلاف سازشونه کوي خدای دې هلاک او تباه کړي خدای پاک دې ذلیله کړي او زمونږ دا ملک ته خدای په یو نقطه په یو ایمان په یو قرآن په یو پیغمبر یو کړي الله دې اتفاق زمونږ نصیب کړي اختلافاتو نه الله وساتي الله بیمارانو له شفا ورکړي سبا یې دوستان دي مریضان دي په ټلیفون یې موږ نه دعاګانې غوښتې دي الله دې دعاګانې قبوله کړي حاجتونه حل کړي د فتنو مصیبتونو آفتونو الله په امن و امان کې وساتي که څوک کم دستی او تنگ دستی فراخ روزي ولا ورکړي که څوک بیماران روغ صحتونه ورکړي که په کورونو هسپتالونو کې ناجوړه دي خدای روغ صحتونه ولا ورکړي د زنانو د سرونو حیا او پرده نصیب وګرځولی کړي دا زمونږ اواز چې څوک هم اوري خدایا که پاکستان کې دی او که په بار ملکونو کې دي خدای مال او هغوی له پې عمل نصیب کړي او ته د دنیا او د آخر برکات او خوشحالۍ او عزتونه نصیب وګرځولی کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین